مسله قانون کې دا کوم مسله په دغه چیف جسټس کې دا یا په دې سیستم خلکو کې دا چې دغه غلط استعمال کیږي لکه د میا ساکب نثار سے په وخت کې سچل ډیم فند جوړوم ډیم جوړوم آئینی ترمیم چې کوم منظور شو بیګا او د شپې خبره چې کوم د خبره ختم کړله نو اوس په سپریم کورټ کې د نن یو بنچ وی دوم کې دي شو خو بنیادی یو بنچ پي او په هغه کې به د هرې صوبې یو شانتي نمائندګي هغه شان چې د هغه سره بالکل تعلق نه ساتلو هغه شینو کې هغه کار ساتلو د اتوار پورز به عدالت لګولو کله کوم کمیونټي دا کمیونټي هغه د دې ترمیم باره کې د غوي درمنځ څه تاثیرات دي دا بنیادی طور سره 15 ترمیمونو خو بل ور شکل مولانا صاحب سره په خبرو شونه دا شپږ تر راغله. السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل پاکستان کې بلاخر شپږشتم آئینی ترمیم چې کوم دی هغه پاس شوی دی او یو هلچل چې کوم دی غیر شاپیرا خبرې راځي. د نننی خصوصي نشست کې ما سره د پېښور های کورټ یو سینیئر وکیل دانش افریدي صاحب را سره موجود دی د پاکستان په قانوني حل زلو باندې د لطیف لالا په ژوند باندې او دا کم نوې 26 وا چې کوم ترمیم پاس شوی دی په آئین کې په دې باندې به خبرې اترې کوو. دا نسب د ټول ناول تاسو ډیره شکریا. ډیره مهرباني ارشد. د ټول ناول خو زدا پښتنه کوم تاسو نه چې کوم دا بل پاس شو 26 وا آئینی ترمیم چې کوم منظور شو بیګا او د شپې خبره چې کوم د خبر ختم کړله او د خلکو په اعتراضات هم دي او په میډیا باندې خبر گردش کوي. تاسو ذاتی تور باندې څه غنئ چې تاسو یو سینیئر وکیل په تور باندې کار کوي د عدالت نه د چیف جسټس نه یا د های کورټ چې کوم چیف جسټس دغه نه څومره پورې اختیارات واغستلو محدود شول؟ ډیره مهرباني. دا شپږشتم آئینی ترمیم چې کوم دی د شروع نه پای انګریزي کې یو ټکی میسټیریس دی پاتې شوی دی. هغه دا وجه ده چې د 13 میاشتو نه دا ډیبیټ روانو چې موږ یو آئینی ترمیم راوړو هغه پاس کوو هغه به د جوډیشري متعلق وي هغه کې وسه نور ترمیمونه هم وي. دا بنیادی طور سره 15 ترمیمونو خو بل ور شکل مولانا صاحب سره په خبرو شونه دا شپږ تر راغله. په دې کې زیات چې کوم کار شوی دی هغه په جوډیشري باندې شوی دی په عدلیه باندې شوی دی او بنیادی طور چې کله میاشت مخکې دا ډیبیټ شروع شو چې را یو آئینی ترمیم راځي نو دا پته نه لګیل چې یو ډرافټ د یوې پارټۍ سره بل ډرافټ د بلې پارټۍ سره دوه درې ډرافټونه ګرځېدل چا سره به یو ډرافټ او چا سره بل دا پته پکې نه لګیل چې کوم یو اوریجنل ډرافټ دی. حالکه دا ویل کېدل چې ځینې ډرافټونه د نورو خلکو سره هم شته. خیر هغه شیخ او په سپتمبر کې یو اټمپټ وکړلو خو هغه نه شولو. بیا پکې مزید سیاستدانانو خبرې وکړلې مختلفو پارټیانو سره پکې د ټول نه چې کوم بنیادی کردار ادا کړو هغه کې مولانا صاحب ادا کړو مولانا فضل الرحمن چې هغه سره بلاول ډیر میټینګونه شو د میا صاحب وسو شو د وزیر اعظم وسو شو د نور سیاسي مشرانو وسو شو او هغه په ډرافټ باندې سره متفق شو. نو په دې کې بنیادی چې کوم غټ شی هغه آئینی عدالت هغه چې کوم اول ډرافټ ما کتلو هغه کې آئینی عدالت جوړ کړی شو چې هغه به د 15 کالونو چې کوم بر ججانی تر 8 درې کالي ججانو ته عمر پکې زیات کړو نو هغه به د دې سپریم کورټ نه جدا عدالت جوړېدو او د آئینی چې څومره کیسونه راځي یا څومره مسلې راځي په پارلیمنت کې یا کوم قانونونه چیلنج شي په هغه باندې چې کوم خبرې به سپریم کورټ ته راتلې هغه د پاره د آئینی عدالت ډیزاین کړو خو په هغه باندې ډېر زیات دغه راغلو دا نیوکي پر راغلي خلکو په دغه وکړل ابجیکشن وکړل نو چې کله مولانا صاحب ورسره خبرې وکړي نور سیاسي پارټیانو وکړي نو هغه شی ته نه لری کو آئینی عدالت او آئینی بنچ په کې واچولو. نو اوس په سپریم کورټ کې د نن یو بنچ وی دوم کې دي شو خو بنیادی یو بنچ پي او په هغه کې به د هرې صوبې یو شانتي نمائندګي وي. مطلب سلور صوبې دي سلور ججان دا شو یو به پکې د وفاق نه نو 15 ججان چې کوم پکې سینیئر موست وي هغه به هډ کوي. نو د سپریم کورټ سره د نور سپریم کورټ چې کوم ججان سه باندې ناشتي دوی به آئینی کیسونه نه اوري دوی به صرف سیول مقدمه د چا خلاف ډیګري شوی دی چا خلاف اپیل شوی دی کریمینل کیس کې یو سړی بری شوی دی یا یو سړی سزا شوی دی هغه کیسونه به سپریم کورټ بقای ججان به هغه اوري یا نور کوم میسلینیس مسلې راځي. بل په دې آئینی دغه کې د سپریم کورټ نه د سوموټو اختیار پریکټیکلی ختم شوی خو د میا ساکب نثار سے په وخت کې ډېر های کورټ نه واغستو سپریم کورټ نه واغستو
او د میا ثاقب نثار په وخت کې ډېر زیات استعمال شوی او د چودري افتخار په ټیم کې ډېر زیات استعمال شوی او دا اوس چې کوم کایس هم ناشته د په وخت کې د نه د استعمال کړي خو د اختیار به غلط استعمالېدلو ډېر زیات عجیبه شیانو باندې سوموټو نوټس اخیستل شوي نو هغه شی هم ترې لرې کړو سپریم کورټ نه واخیستو بل د سپریم کورټ د ججانو د های کورټ د ججانو په الیویشنز کې په پروموشنز کې په هغې کې مخکې چې کوم جوډیشل کمیشن اف پاکستانو په هغې کې به یا ججان کېناستل یا به ورسره سپریم کورټ د وکیلان اټارني جنرال به کېناستو یا به چې کوم د پاکستان بار کونسل نماینده کېناستو اوس یې ورسره پکې یو آئیني د پارلیمنت یو کمیټي چې کومه ده هغه یې ورسره پکې دغه کړله چې د دې کم کسان نومونه دوی دغه کې او بیا پرایم منسټر ته ځي او بیا پریزیډنټ ته ځي نو د پارلیمنت ته پکې یو اختیار ورکړلو چې د ججانو په نومینیشن کې د ججانو په پروموشن کې غالبا بار رکنی کمیټي وساتي او جاو د سېنات نه او د قومي اسمبلی نه دي نو پکې دغه وی ممبران وي هغوی به هم پکې کار کوي دا نه په یو کم کلاس دا کم هغه باندې حقیقت باندې خبرې کو لاول تاسو سموټو اکشن خبرو کړ چې سموټو اکشن اختیارات مخکې نو پریکټیکل موجود نو خو د بدقسمتۍ نه چیف جسټس په زموږ په تاریخ کې تاسو د شوی چې هغه ډېر په کثرت سره دغه استعمال کړي دا نه څه غنئ تاسو کوم سموټو اکشن کوم یو شک موجود چې هغه اختیارات او چیف جسټس سره یا های کورټ کوم جسټس هغه سي اختیار موجود مسله قانون کې دا کوم مسله په دغه چیف جسټس کې دا یا په دې سیستم خلکو کې دا چې دغه غلط استعمال کیږي کبل سیټ ته وګوري او داسې مسله چې حکومت په غیبه نظر نه ساتي او چیف جسټس یا های کورټ کوم جسټس یې په غیبه اکشن واخلي نو خبره بنوي دا خو ډیره خبره ده خو د عدلیې نه یو اختیار واغستو واپس کړو بلکې دا آئینی ترمیم چې کوم راغلي دي که بنیادی توري وګوري نو د عدلیې وزیر پکې کلیپ دا چې کوم سوموټو اختیار دی د دې ښه استعمال هم ډېر شوی دی ځینې ډېر داسې کیسونه شوي دي چې هغه سپریم کورټ راغستی دی او هغې نه یو ایشو جوړه شوې ده او هغه سپریم کورټ حل کړې ده یا یې د حکومت په نظر کې راوستې د حکومت په بیا اکشن اخیستی دی خو ځینې ډېر غلط هم استعمال شوي دي لکه د میا ثاقب نثار صاحب په وخت کې زه څه چل دی زه ډیم فنډ جوړوم زه ډیم جوړوم زه هغه هسپتال باندې چاپوم زه په دې سکول باندې چاپوم زه دا کوم هغه شیان چې د هغه سره بالکل تعلق نه ساتلو هغه شیانو کې هغه کار ساتلو نو د هغې ډېر غلط استعمال شوی دی د اتوار په ورځ به یې عدالت لګولو د هفتې په ورځ به یې عدالت لګولو د چوټۍ په ورځ به یې عدالت لګولو نو دا طریقه نه وي چې څومره سیستم چلیږي د ریاست د یو قانون د یو آئین لاندې د یو نظام لاندې چلیږي په هغې کې که څوک د خپل اختیاراتونه تجاوز کوي یا خپل اختیارات غلط استعمالوي د هغې نه بیا مسلې جوړي تاسو وګورئ نو په خپله باندې چې کوم د سموټو دا شق چې کوم دی په دې کې تبدیلي راوستله ترمیم پکې وشو تاسو څه ګڼئ چې دا یو ښه عمل زه خو وایم چې د عدلیې په اختیاراتو باندې قدغن بالکل نه لګول پکار او نو لګول پکار د سموټو که غلط استعمال شوی دی د تاغه جج پوری یا تاغه شخصیت پوری منحصره خبره وا خو ادروایز سموټو چې کوم دی دا په دنیا کې په نورو ملکونو کې هم شته او عدلیه داسې مسلې چیړلی شي یا به چیړلی د سموټو لاندې چې هغه به یا حکومت په کمزوري او هغه به راغستې نه شوي یا به راغستل نه غوښتل یا به بل څه مسله پکې وه یا به سیاسي وجوهاتو په وجه باندې به ګوتې نه وړې نو هغه مسلې به سپریم کورټ د سموټو لاندې واخیستې نو دا یو ښه اختیار و خو غلط استعمال هم شوی بالکل اخیره کې راته دا یو کلا کوم کمیونټي ده کمیونټي هغې د دې ترمیم باره کې د هغوی ترمنځ څه تاثرات دي پېښور های کورټ کوم خبره په دې باندې خو د وکیلانو یو د اوس چې کومه هفته تېره شوه په کراچۍ کې هم په کنونشن وشو او وکیلانو ویل چې که د عدلیې خلاف ځینې دغه وشو نو موږ به تحریک چلو دلته هم یو 2 هفتې وړاندې په پېښور های کورټ کې په هم دغه شوی و بیا په یو پراپر کنونشن هم وشو خو هغه ټایم کې دا خبره لا کلیر نه وه چې آیا دا ترمیمونه به کم شکل اخلي یا کم به ټکټ کیږي یا کم به پکې دغه کیږي نو دا په دې را روانو 4 شپږو 10 ورځو کې پته ولګي چې بای دا وکیلانو په دې باندې څه ریاکشن راځي